لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق ومحبت سره درود شریف ولولئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا. انتہائی واجب الاحترام سٹیج باندې تشریف فرما اکابر علماء کرام، بالخصوص محتمم جامعہ ضیاء العلوم و شیخ الحدیث جامعہ ضیاء العلوم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا ضیاء اللہ جان ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ددغ ادارے محتمم بانی او ددغ طلباء کرام و استاد محترم جناب قاری زین العابدین صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ددغ ادارے مدرسین، منتظمین، معاونین، طلباء کرام او اهل علاقه ډیرو غیرو مسلمانانو ورونو، الله رب العالمین د قرآن مجید د څلور دېرش حافظانو او غالبا اته دېرش ناظره خوان طلبه عظامو د ختم په سلسله کې مونږ او تاسو ته د ناستې توفیق نصیب کړ. زما معززو د دې طلباو واسطه د قرآن مجید سره ده، د دې طلباو د اساتذو واسطه د قرآن مجید سره ده، د دغه ادارې تعلق د قرآن مجید سره ده، او د دې علماو او دراغلو تمام مسلمانانو دا موجوده چې څومره نسبت قائم دی د قرآن مجید په برکت قائم دی. لہذا اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام تا قرآن مجید ورک دا وحی پا شکل کے تدریجن یو صورت یو آیت پا یو موقع کے بل پا بلا موقع کے بل پا بلا موقع کے دا خپل قوم او دا انسانیت دا اصلاح دا پارا او دا غیب نتیجہ کے اللہ رب العالمین اغا معاشرہ چه پا جہالت باندے مبنیوا پا ظلم باندے مبنیوا دا هغه معاشره تیارې دا په تاریخ کې خورې ورې د تر تاریخ په اوراقو په پاڼو کې پرتی دي، لیکن چې کله د قرآن خبره رااله او وحی علوم رااله د دغه وحی علوم په ذریعہ باندې او د وحی په ذریعہ باندې د قرآن مجید د راتګ په ذریعہ باندې د پیغمبر اعلان وشو، د نبی د نبوت اعلان وشو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا قرآن خپل کور باندې هم پیش کو، پخپل محلے هم پیش کو، پخپل قوم و قبیلے هم پیش کو. زما معززو 1400 کال تیر شو چې اگا قرآن مجید دا اغی خدمت آب و تاب سر جاری دے. اگا قرآن چې څنګه د اولو خلکو اصلاح کولا، د مینځنو اصلاح کولا،
د دې صدۍ د مسلمانانو اصلاح د هغې طاقت او قوت دغه قرآن مجید لري. د دغه قرآن په ذریعه باندې الله رب العالمین د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګري صحابه کرام د کفر د تیارو نه راویستل او د اسلام رڼا لراله. دا انعام او دا نعمت د اسلام شکل کې چې ظاهر دی دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د نازل دغه قرآن برکت دی. صحابه کرام هغه قرآن قبول کو، هغه قرآن تابعین ته منتقل کو، هغه تبع تابعین ته منتقل کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دې قرآن سره وابسته صحابه کرام د هغې تعداد د 1,00,000 نه واخله، د 1,40,000 نه واخله، د 1,40,000 یا 4,40,000 په تعداد کې د صحابه کرامو وجود راغی. تعداد ته دومره صحابه ورسېدل د قرآن مجید سره د نسبت په برکت باندې د صاحب قرآن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نسبت په برکت باندې. لیکن نن زما معززو پیغمبر اسلام په دنیا کې نشته، صاحب قرآن په دنیا کې نشته، لیکن قرآن موجود دی. د هغې صحابه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد د هغې د وفات نه بعد صحابه کرامو د مهنت په نتیجه کې د تابعینو په تعداد کې اضافه وشوه، د تابعینو د مهنت په نتیجه کې د تبع تابعینو مسلمانانو په تعداد کې اضافه وشوه. نبی د دنیا لیکن د نبی د نبوت مهنت جاری و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه که په هغه زمانه کې مونږ ته د 1,40,000 په تعداد کې پریښي وو. نن په 14-15 صدۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو تعداد څه کم 2 اربه دی. زما معزز سوال دا دی چې رسول الله مبارک دنیا نه رحلت فرمایو، انتقال فرمایو، د نبی نبوت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دفن شو، نبی د دنیا نه لاړه، لیکن محنت جاری او ساری دی. هغه صحابه چې پیغمبر علیه السلام د 1.5 لاکھ په تعداد کې پرېښوده، د پیغمبر علیه السلام امتیان څه کم 2 اربو ته څنګه ورسېده؟ نو سیده ساده جواب دا دی چې پیغمبر علیه السلام خو لاړ، لیکن د قرآن حاملین موجود وو. صحابه سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات نه بعد قرآن مجید موجود وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زنکدن په موقع باندې کله پیغمبر علیه السلام مرض الوفات کې دی، صحابو ته حکم درخواست وکړو مال څه کاغذ راوړئ، مال قلم راوړئ چې زه تاسو ته څه لیکل وکړم. صحابو کې چا وویل قلم راوړو، چا وویل مې راوړئ. عمر رضی الله تعالی عنه وویل قلم مه راوړئ، رسول الله مبارک ته تکلیف دی، تکلیف مه ورکوئ، قرآن موجود دی. چې څه قسم رهنمایي ده که پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو، صاحب قرآن نو، نو قرآن موجود دی، موږ به د دې نه رهنمایي اخلو. لهذا 14,500 کاله د دغه قرآن نه دې قوم رهنمایي واخیسته، مسلمانانو په تعداد کې اضافه راله، بیا دغه مسلمانانو په صدو باندې حکومتونه وکړه، په صدو باندې د هغې شان او شوکت د مسلمانانو هم برقرارو، د اسلام هم برقرارو. لیکن معززو نن اسلام او مسلمان نه قسم پرسی په حالت کې دی، د مظلومیت په حالت کې دی، د محکومیت په حالت کې دی. د هغې بنیادي وجه دا ده چې قرآن مونږ خو حفظ ډېر ښه کو، د قرآن تعلیم خو مونږ په مدارسو کې ډېر ښه ورکو، لیکن قرآن مونږ به حیثیت نظام دنیا ته ونه ښوده چې دا د نظام کتاب دی. قرآن به د سیاست په میدان کې مونږ دنیا ته ونه ښوده، قرآن د حکومت په میدان کې مونږ دنیا ته ونه ښوده. په هر حال څنګه چې دا طلبه کرام یو جدوجهد سره مخامخ دي، یو محنت سره مخامخ دي، د هغې اساتذه کرام مونږ او تاسو له دا طلبه او دا ذخیره راکوئ سالانه په اعتبار سره. داسې دا ستا ذمه داري خو ده چې دا بچی دې مدرسې ته راولېږه، لیکن دې سره سره ستا بله ذمه داري دا ده چې قرآن حافظ خو دې دنیا ته وښوده، لیکن د قرآن حکومت به هم د دنیا ته ښې، د قرآن اقتدار به هم دنیا ته ښې، د قرآن غلبه به هم دنیا ته ښې. که نه ستا سوچ څه دی چې د اقتدار، د حاکمیت، د حکومت او د خلافت یعنې د شهنشاهیت چې څومره نظامونه دي د اقتدار د راتللو دپاره، د دې صلاحیت په فزیکس او کیمسټري او په بیولوژي کې شته، لیکن قرآن کې نشته دی. قرآن والا اقتدار ورکولی شي که نشي ورکولی؟ تاسو څه وایئ؟ قرآن کې د نظام حکومت ترتیب شته که نشته؟
لہذا معززو یو ذمہ داری دې طلباو ادا کړه او یو ذمہ داری په تاسو باندې عاید ده چې مسلمانان به دنیا ته د قرآن مجید نظام حاکمیت خی په دغه بنیاد باندې معززو د مدارسو دا ترتیب چې کوم تشکیل شوی دی یاد ساتئ دا د دې صدی ایجاد نه دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل سنت دی چې د صوفې په شکل کې مدرسه قائم کړه د دار ارقم په شکل کې مدرسه قائم کړه صحابه کرام ته دین او خدا زما معززو د طالب العلم سره پیغمبر علیه السلام محبت د طالب العلم د تعلیم بندوبست وکړو د هغې د مکان بندوبست هم کړی دی د هغې د طعام بندوبست یې کړی دی د قیام او د طعام بندوبست د طالب العلم دپاره کول د مدرسې دپاره کول دا د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایجاد دی دا د هغې مبارک سنت دی لهذا په دغه بنیاد باندې معززو زمونږ د کار خبره دی د ایجاد په نظر باندې نه ګورئ او که چرته دا د دې صدی خبرې وي نو دا قرآن مجید به په دې شکل کې دومره په آب و تاب سره د دې درسونه نه کېدل دا دومره آب و تاب سره په معاشره کې حفظ کېده نه د علم به دومره نه حاصلېده زما معززو د رښتنی صدی چې کوم کتابونه ایجاد شوي وو مخترع کتابونه وو د هغې حیثیت دنیا ته معلوم دی تاسو ته معلومه ده په دنیا کې ډېر کتابونه داسي چې په یوه صدۍ کې په یوه زمانه کې په یو کال کې د هغه کتاب ډېره لویه چرچی لیکن پر روان کال کې هغه کتاب خلکو د نصاب نه ویستلی په دنیوي تعلیم کې هم په عصري تعلیم کې هم په دغه انداز باندې د نصاب نه کتابونه ویستلی کېږي او زمونږ په دینی میدان کې په مدرسو کې هم بعضې کتابونه دا د نصاب نه ویستلی کېږي لیکن داسې ورځ به نه راځي چې قرآن مجید به څوک د نصاب نه وباسي بلکې دا څومره نصاب چې د دینی مدارسو دی دا د قرآن مجید د خدمت دپاره تاویږي بهرحال معززو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه د مدارسو وجود جاری دی